جی قدرمنو کتونکو سلامونه احترامات ټولو مینوالو ته لوکوټ اختر مبارک شه. دې ټیم کې موجود ما د سابقه مشیر وزیر اعظم جناب استقبال خان سره دغه سره به خبرې اترې کو څنګه چې تاسو ته پته را کووډ 19 هم دی او د اختر مبارکي به ته مړم به وي دغه باره کې به خبرې اترې دغه سره کو نور د سیاسي صورتحال په ضلع بنیر کې سره د ان پی هغه حواله باندې ور سره خبرې کو. راځي موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مې ټول نمخ کې تاسو ته اختر مبارکي وایو. ډیره مهرباني تاسو دې مبارک شي. زه خپل طرفه ټول خلکو ته ټول پښتنو ته خصوصا دلته زموږ د خیبر پښتونخوا سونه کسان چې دغه ته د اختر مبارکي ورکو. او بیا هم تاسو کتل چې زموږ د پښتنو معاشره داسې معاشره ده چې ګورنمنت هم وایي زموږ د پارټۍ مشران موږ ته هدایت دا کوي چې تاسو احتیاط کوئ. خو بیا هم د موږ د خلک چې دي دا دور زیات قدردان خلک دي چې دا د پیړو زمانې نه تقریبا زما د ورنیکر زمانې نه بیا زما د نیکو بیا زما د والد محترم بیا زما د وختو دا خلک هغه روایتي هغه تګ را تګ چې هغه باقاعده کوي او راځي او مبارک وتا او د دې خلکو سره زمونږ داسې هغه خاندانی تعلقونه دي. زه د خپل طرفه د ټولو مشران شکریا ادا کوم د ټول بنیر د خلکو ډیر شکریا ادا کوم چې هغه موږ د عزت راکړي. تاسو شکریا ادا کوم چې په دې سخت وخت کې تاسو دل تراله او بیا لکه تاسو په دې حالتو کې ګرځي د بنیر هغه ټول تکلیفات چې دی هغه تاسو خلکو ته خې نو پای باندې زه د خپل طرفه چې په بنیر کې الحمدلله تاسو ډیر په لږ وخت کې ډیر زیات چې دی هغه نوم پیدا کړو. پای باندې تاسو له مبارک هم درکو. مهرباني جی. څنګه تاسو پته د کورونا صورتحال له عوام ته په دې حواله باندې څه پیغام ورکوي؟ نو په کورونا صورتحال کې خو ډیره د افسوس خبره ده چې دلته د پی ټی آی حکومت ته داغي عمران خان صاحب دا شي سیریس وانه غستو دلته پروینشل ګورنمنت چې دیم دا سیریس وانه غستې شو داغي ویکسین چې دی هغه رفتار چې داغي ډیر جاسوس ته دلته په هسپتالونو کې اکسیجن چې دی هغه نه ملويږي نشته او دلته په هسپتالونو کې بیډونه چې داغي سره نشته. نو دغه یو تکلیف چې دا په ټول ملک کې خلکو ته د یو تکلیف ته پکار دادا چې دی انډیا او پاکستان چې دی غلیږي د جنگونو د لپاره دی تیاری کوي. نو زه خو هم چې د ټولو نمخ کې دی د دې مرزونو د لپاره د دی او بعد لپاره د غي تیاری کړي نن چې دی دا تکلیف چې دی دا به نه په پاکستان کې او نه په انډیا کې دا تکلیف وو. ډیر د قام یو ډیر لوی پیسې چې دی یو هغه پزلو خرچه شو. زما په خیال پکار د چې د دې وبانا یو سبق واخلي او دراتونکو وخت د لپاره د دې کام د لپاره د دې لپاره د هسپتالونو د غي د لپاره د بیډونو د غي د لپاره د ویکسین د غي تنظیماتو کې نن تاسو ګورئ چې په انډیا کې تقریبا 5-6 لاک خلکو ته د ورځ چې دی هغه ټیسټونه کیږي او زمونږ د خلکو ټیسټونه چې دي هغه په زرګاو کې دي. حالانکه دا کرونا وایرس په دې کلو کې صورتحال دون خراب دی چې په ټولو کورونو کې خلک چې دی هغه پراته دي څوک د یاري نه هسپتال ته نه ځي ځکه چې په هسپتال کې هغه تنظیم نشته او په هسپتال کې اکسیجن نشته په هسپتال کې سرکاري ګولې نشته. خلک مجبور پدې چې خلک په خپل کورونو کې په خپل کلو کې چې دا خلکو ته علاجونه کوي. الله تعالی دې ټول خلکو حفاظت وکړي او الله دې خلکو لا غیبانه شفا ورکړي ځکه چې د حکومت د بس خبره نه حکومت چې هغه بده کې ډیر زیات ناکام هم شو او خلک چې ډیر زیات بیزاره دي خلک ډیر زیات خیری کوي خلکو ته مونږ ورزو دغه پریاد او دغه تکلیفونه چې هغه منګورو ما ته په خپل په دې مخکورزو کې چې د کرونا شی و زه په پیښور کې د هسپتالونو چې ډیر زیات بد حال لې په کار خدا وا چې کم از کم زمونږ ګورنمنت دا سیریس اغستې او د خلکو ته یو ښه سہولت چې دا ورکړي او په اخر کې به خلکو ته څه پیغام ورکوي د ضلع بنیر او کوم تاسو چې ګوري په سکرین باندې؟ نو خلکو ته خو د خپل طرفه دا پیغام ورکوم چې دی موجوده حکومت چې د خلکو سره ډیر لوی ظلم او زیاتی چې د خلکو خدا خیالو د ځوانانو لکانو دا خیالو چې رسلوي لوی تبدیلی چې دا غبراشي خو هغه تبدیلی چې دا په نظر باندې را نه هغه کورونه خلکو ته ملاو شو نه هغه نوکرې خلکو ته ملاو شو او بیا هم د منګای یو دون لوی سیلاب په خلکو باندې راوست چې اوس د خلکو د غي د برداشت نه دی. خلک زمونږ دلته خلک اکثریتي غریبانان دي یا په بار ملکونو کې خلک زمونږ رونه عزیزان ډیر زیات مزدوري کوي مهنت کوي او هغه دلته خپل بچو د پاره هغه پیسې چې دی هغه را لګي او دغه دلته چوله چیرې پاغي باندې چلیږي التم هغه صورتحال خراب دي ځکه چې په ټوله دنیا کې کرونا وایرس ته اوس هغه پیسې چې د بار نه کمې زموږ بنیر ته راتلې هغه بند شوي او دلته روزګار چې دی هغه
نه ملاویږي نو خلک ډیر زیات په مشکل کې دي. بل مهنګاي دوره زیاته ده چې ته د بجلی بل ته وګورې د بجلی بل چې دی نو 100% سیوا شو که ته دوای لځي یو انهیلر چې موږ په 90 روپے باندې هغه انهیلر به موږ ته ملاوي اوس هغه انهیلر د 300 نه اباو ته ملاويږي نو غریب سړی به دا دوايي څنګه اخلي یا دا لکه غریبانو ته چې په دوايي کې سوره مشکلات دي هغه غریبانان برداشت کولی نشي. اوس تاسو ګورئ چې په دې کلو کې یا په دې ډیسټریکټ په لیول یا صوبې په لیول یا د ملک په لیول باندې تاسو ګورئ دنیا خلک چې دیغه وفات شو دنیا خلکو ته ډېر لوی تکلیف چې دیغه ملاو شو. نورم زمونږ رونه ځان او خیبر پختونخوا کې داسې خلک چې دیغه د دې مرض سره مقابله کوي. الله تعالی دې اغیلا صحتونه ورکي او الله تعالی دې په خپل قدرتونو باندې دا وبا ختم کی ځکه دا د حکومت د بس خبره نه ده. او زما خیال دا دی چې دلته په صوبه کې او په ټول پاکستان کې خلک دونه زیات تنگ شوی دی او خلکو دونه خیری دی ګورنمنت ته وکړي چې زما دا خیال دی چې زه د خپل معلوماتو مطابق تاسو دا خبره کوم چې د اختر نفس به ان شاء الله تعالی چې زه قام ته دا یو زیر ورکوم چې د دې ګورنمنت نه به دا خلک چې ان شاء الله تعالی دا خلک چې دا به اخلاصيږي او په دې ملک کې دا خبره کوي چې عدم اعتماد راځي نه د عدم اعتماد دی دا یو پرشر ورزي چې زه به استعفا ورکوم. خلک اوس د استعفا تم تیار دي دوباره الیکشن تم خلک تیار دي خو خلک دا وایي چې کم از کم د دې وبانه چې دا موږ خلاص شو. بل دا چې زمونږ په ضلع کې ترقیاتي سنوي عمل نه شو لکه ستاسو چې غرزو روډ دی نو دا د امیر حیدر خان او چې یو منصوبه بیا دا غي نه زمونږ مرحوم حبیب الرحمن خان په هغه وخت کې پکې ما غي ډیر لوی کار کړو. اوس پی ټی آی دا منصوبه په ځان پسې حساب وي او دا غي په ګورنمنت کې تر اوسه پورې 8 کال 9 کال د پروینشل ګورنمنت د پی ټی آی دلته وشو او په 9 کال کې یو د چغرزو زمونږ روډ منصوبه چیرې کې یو میگا پروجیکټ یو چې ستا په ډیسټریکټ ګونر کې میگا پروجیکټ یو ونشو. پهلانا تو ډیر زیاتی په تقریرونو ډیر زیاتی او په عمل کې چیرې په عمل کې سم نشته. په عمل کې په خلکو باندې مهنګائی رااله ډیر لوی تکلیف په خلکو باندې رااله. نو زما خیال داري چې د خلکو د زړونو چې کوم خیره وتی دا هغه خیره چې دا غدي ته لګیدلې دي ان شاء الله لا قام بزر تر زر ان شاء الله د دې حکومت نه الله تعالی خلاصي. ډیر مهرباني ثانک یو جی قدرمنو کتونکو د تاسو وکړو د نه خبرونه تاسو کته زموږ سره سابقا مشیر وزیر اعظم جناب استقبال خان موجودو دا خبره ترې تاسو اورئ دي زین الله رحم د خبرونه بس تاسو خو خپل قربه سجادلی لور کې اجازه تلوي الله پامان.